السلام علیکم. یو دوه ډېرې اهم خبرې دي او هغې نه به تاسو ته اندازه وشي چې پاکستان کې د طاقت د چا سره وي نو د هغې استعمال څومره عجیبه کیږي. یو خبر دا دی چې جنرال باجوه کله آرمي چیف و نو بس هغه خو د هر څه مالک و. د هغه د رور حوالې سره اوس یو خبر راغلی دی چې د هغه رور دی جاوید باجوه او دی په 1977 کې په پی آی ای کې ورننوتی دی او پی آی ای کې چې کله دی ورننوتېدو نو د اف ای جعلي ډیګري جوړه کړې وه او دا دومره موده 30-40 سال هغه په هغې باندې په انګلینډ برمنګم کې و نوکري وکړه او اوس پی آی ای فارغ کو. نو چې کله د هغه رور چیف و نو چا غږ نه شو کولی، خو ته سوچ وکړه چې پی آی ای مو ده وه او د آرمي چیف د یرې د لاسه چا غږ نه کو. د آرمي چیف چې کوم دی جنرال باجوه صاحب اوس خو ریټایر شو، د هغوی چې کله دا 6 کاله ټینور و 3 کاله ورته ایکسټنشن میلاو شوي، د هغې نه مخکې د هغه ښځه کور واله د سره انکم ټیکس ریټرن نو جمع کړی او په 6 کالو کې بیا هغوی 12 ارب اساسي په انکم ټیکس کې ډیکلیر کړی وي او چا چې د دې دا سکینډل مخې ته راوستی و د انکم ټیکس کاغذونه یې لیک کړي وو، هغه دواړه صحافیان شاهد اسلم او احمد نوراني باندې جعلي مقدمې بیا جوړې شوې د غدارۍ او د ملک نه وتښتېدل، اوس په امریکا کې دي. یو دا خبر و چې د جنرال باجوه رور هم په جعلي ډیګرۍ باندې په پی آی ای کې او په برمنګم کې ډیوټي کوله. دویم خبر دا دی چې د اف ډبلیو او د فرنټیر ورک ارګنایزیشن دا د آرمي یو ډیره غټه اداره ده چې دا ټیکې لي، پولونه جوړوي، موټر ویز جوړوي او ډیر لوی د اربونو ټیکې ورسره. په ډان اخبار کې د آډیټ ریپورټ د 300 صفحو یو آډیټ ریپورټ پاکستان آډیټر جنرال شایع کړی او بیا په هغې باندې ریپورټ ډان اخبار والا لیکلی دی. نو هغې کې د 1560 ارب روپو بې ضابطګیانې دي. د پریکیورمنټ د سامان اغستو د ډیفنس په معاملاتو کې 1560 ارب روپو بې ضابطګیانې دي. دا آډیټر جنرال په ریپورټ کې دي. خو پای کې یو بله خبره هم ده، د هغې کې یو پوینټ دا دی چې د هغې کم مشر دی میجر جنرالي همیشه د دې مشر یا لیفټیننټ جنرالي، نو هغه یو 7 اربه او 20 کروړه روپۍ په چیریټي کې ورکړی، خیراتي ورکړي. دا د ده استحقاق نه و، د هغې هیڅ ریکارډ آډیټر جنرال ته نه دی پیش کړی چې دا 7 اربه او 20 کروڑ روپۍ مونږ په څه کې ورکړي، خو بس صرف یې لیکلي چې 7 اربه او 20 کروڑ روپۍ مونږ خیراتي ورکړي. نو دام غیر قانوني دي، د دوی سره دا اختیار نشته او دا بې ضابطګیانې په دې دوو ځګونو کې مې درته وویل چې یو د جنرال باجوه رور په جعلي ډیګرۍ باندې په پی آی ای کې نوکر و په 1977 کې، او یو د اف ډبلیو او آډیټ چې وشو نو د هغې په معاملاتو کې 1560 ارب روپو بې ضابطګیانې دي. الله دې په پاکستان رحم وکړي. کومه اداره چې لټې نو بس د پاکستان د غریبو عوامو پیسې داسې بې دردۍ سره لوټاویږي چې حیران بشي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.